أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. نرانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 61 62 63 درې آیاتونه نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې دینه مخکې ذکر شولو دوه قومونو نو د هغوی ذکر وشو. یو د قوم د نوح علیه السلام چې هغوی انکار وکړو، هټ درمي وکړه، د الله د حکم نو منلو نه نو هغه تکبر وکړو. الله جل جلاله سره نو هغه د قوت طاقت د تمام اسباب نو هغه ناکام کړلو. بیا د هغې نه وروستو دویم قوم نو هغه د حضرت هود علیه السلام ذکر شولو. نو د هود علیه السلام قوم نو هغه هم هټ درمي وکړه، د الله د حکم نه انکار وکړلو، د وخت د پیغمبر د طریقې نه انکار وکړو. الله جل جلاله هغه هم تباه او هلاک کړلو. اوس دې ځای نه نو هغه د صالح علیه السلام د قوم ذکر کېږي. دوی ته سمود وایي، څنګه چې سورت اعراف کې مونږ ویلي ولو. او دې نو هغه هم د قوم عود د قوم هود نو هغه قوم عاد د هغې یو شاخ و د هغې یو قبیله وه. نو دغې نه نو دوی آباد شوي ول. بیا اوس دې ته نو کله نافرماني وکړله، د حد نه سیوا شو. الله جل جلاله ورته خپل نو پیغمبر حضرت صالح علیه السلام مبعوث کو. د دوی نو هغه د اوسېدو ځای هغه حجر ولو. او حجر نو هغه د بحرین او د سعودي په منځ کې نو هغه واقع ځای دی. د دواړو نو هغه په منځ کې راځي. نو دغه ځای کې دوی نو هغه آباد ولو. او بیا دی نافرمانی انتها درجه وکړله. نو چې کله ورته صالح علیه السلام رالو نو د هغوی ورته د ټولو نه وړاندنۍ خبره دا وکړه، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. یا قوم ای زما قوم وحید الله، د الله توحید ومنئ، الله په خپل ذات او صفات کې یو نو هغه ومنئ. تاسو چې دا نور کم بت پرستی او کمې قصې شروع کړي نه دې نه نو هغه قلار شئ. ما لکم من اله غیره، ستاسو دپاره د الله نه ما سوا بل څوک معبود چې نو هغه نشته. نه د الله نه ما سوا مو بل رازق شته، نه مو د الله نه ما سوا بل مالک شته، نه مو د الله نه ما سوا چې نو هغه بل خالق شته، نه مو د الله نه ما سوا چې نو هغه بل حافظ شته، نه مو د الله نه ما سوا چې نو هغه بل غفور بخونکی چې نو هغه شته، نه مو د الله نه ما سوا چې نو بل څوک ستار پرده اچونکی شته، نه مو د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک مشکل کشا شته، نه مو د الله نه ما سوا چې نو بل څوک چې نو مختار کل شته. د دې ټولو صفاتو صرف او صرف یو الله مالک دی. نو چې کله یو الله مالک دی نو د حق الله چې نو هغه عبادت وکړي. او باغی لوی دلیل چې نو هغه دا دی، هو انشأکم من الارض، دا الله چې تاسو د ځمکې نه چې نو هغه پیدا کړی. تفسیر کې نو هغه لیکلي دوه وجې دي. یو وجه دا چې تاسو د آدم علیه السلام اولاد یې. نو آدم علیه السلام الله پاک د ځمکې نه چې نو پیدا کړو، خلقه من تراب. الله پاک آدم علیه السلام چې نو هغه د خاورې نه پیدا کړو. نو د آدم علیه السلام اولاد یې نو ټول الله پاک د ځمکې نه پیدا کړي، دغه ځمکې نه چې نو هغه اشته کړلی، بیا به واپس چې نو هغه خاورې شي، بیا به مو د هغې نه وروسته الله پاک چې نو هغه را وباسي ونخرجکم تارة اخرى. نو ولې تاسو د هغې الله نه منئ؟ او دویمه وجه چې نو هغه حضرات لیکلي وی، دویمه وجه دا ده چې الله پاک وایي هو انشأکم من الارض،
زمکه کې خلک چې نو هغه کروندو کې سبزی پې کوه کېدای شي چې نو هغه غنم جوار وغیره دا پې کوه کري دا د زمکې نه راوخېږي بیا د هغه د خلکو غذا سبب جوړ شي بیا د غذا نه وروسته د هغې نه وینه جوړه شي وینې نه وروسته بیا د هغې نه چې نو هغه د منۍ قطره جوړه شي بیا هغې قطرې نه چې نو هغه د انسان پیدایش کېږي نو چې وکتلی شي هغې کې اصل شیز هغه حق د زمکې نه هغه غذا هغه ده نو ځکه الله پاک وی الله هغه ذات دی هو انشأکم من الارض چې تاسو د زمکې نه چې نو هغه پیدا کړي واستعمرکم فیها او بیا تاسو آباد کړئ چې نو هغه په ځمکه کې ځمکه کې دله بیا آبادي درکړه بیا تاسو له عمرونه درکړل که دا چې نو هغه ته روایتونو لیکلي تاریخي وایي چې دو کې به نو هغه د کم کس دی به نو هغه د 300 نواله او د 1000 کاله په منځ کې به د دوی عمرونه ولو دوره تاسو له الله پاک عمرونه درکړي الله تاسو دې آباد کړي دویم دوی د دنیا په اعتبار سره د آبادۍ کې هم ډېر ماهر ول ځکه مخکې چې نو هغه یو قول پکې دا مولو چې د صالح د هود علیه السلام قوم د هغوی باندې د اسمان نه یو چغه چې هم راغلی وه هوا پې هم راغلی وه او چغه پې هم راغلی وه صورت مؤمنون کې چې نو د هغه د چغې تذکره ده نو دی وی چې په ځمکه باندې زلزله راشي زلزلې سره چې نو هغه دیوالونه وښویږي ګټې وښیږي خلکو باندې رارتاو شي دا کېږي څنګه بس نو اعراف کې تر شو وتنحتون الجبال نو دوی په غرونو کې دننه چې نو هغه ځان له سمستې جوړې کړې کورونه جوړ کړل چې نه په دې کې خویدلې نه به پکې ګټه ارتاوېدلې نه به پکې لیوه وهل وي هېڅ هم نه کمر به چې نو هغه به یې وتراشل هغه به چې نو هغه یې وکنلو او هغې کې دننه ځان له آبادي جوړه کړه نو الله وی واستعمرکم فیها ځمکې کې الله تاسو له عمرونه درکړل آباد یې کړلی فاستغفروه ثم توبوا الیه نو الله ته توبه وباسئ ایمان چې نو هغه راوړی لویه توبه دا ده چې انسان د کفر او شرک نه چې نو هغه توبه وکړي ثم توبوا الیه او بیا په خپل دغه توبې قائم اوسېږئ یا ثم توبوا الیه بیا د کفر او د شرک نه وروسته چې څومره واړه ګناهونه کېږي د هغې ټولو نه چې نو هغه ځان وساتئ د هغې نه توبه وباسئ ځکه حدیث مبارکه کې راځي وایي چې نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له سړی نه ګناه سرزد شي ګناه وشي انسان خلق الانسان ضعیفا دی چې نو کمزور دی ګناه به دې کېږي خو دی به په ګناه وردېږي نه ګناه کېدل دا د انسان خاصه ده په ګناه باندې وردېدل دا د ځناور خاصه ده چې ګناه وکړي او بیا د پاکه ګناه باندې قایم وردېږي ګناه نه توبه چې نو هغه وباسي نه دا نه د انسانیت کار دی او نه د مسلمانیت کار دی نو دا د ځناور چې نو هغه کار دی ځکه الله وایي اولئک کالانعام بل هم اضل او الله پیغمبر فرمای کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون گناه ته هر چا انسان کیږي خو بهترین ګناهګار څوک دی نو هغه انسان دی چې هغه نه کله ګناه وشي د ګناه نه وروسته دی په خپل ګناه باندې نو هغه توبه وباسي خو که دی ګناه کوي او ګناه باندې ولاړي او آینده دپاره هم دقې چې دقه شانتې و دا ګناه کوم العیاذ بالله نو دا بیا انسان نه دی نو چې انسان نه دی نو مسلمان د کم طرفه شو ان ربي قریب مجیب بېشکه زما رب چې نو هغه نږدې دی او هغه اورېدونکی څومره نږدې دی نو الله رب العزت غالبا سورت حدید کې وایي من حبل الورید د مرۍ د سا درک نه هم الله پاک چې نو هغه زیات بنده ته نږدې دی قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا نو دورته ای صالح علیہ السلام ته زمونږ کې ډیر زیات چې نو هغه امیدوار وي ستانه خو زمونږ لکه اوس مونږ پښتو کې خلک وایي ستانه خو زمونږ ډیره غټه چې نو هغه تمه وه یا زمونږ معاشره کې اوس هم داسې دی کله چې زمونږ په بچو کې کم چې نو هغه صحیح بالکل د چې نو هغه د ټک کار نه یا انتها درجې چې نو هغه اوران یو شیطاني مونږ وایي د جومات ته بوځئ او مدرسې ته بوځئ دغه ډیر زیات ورانې کوي نو د مدرسې ته بوځئ او یا چې نو هغه دی بالکل نالایق د ذهن چې نو هغه کار نه کېده او چې کم داسې قابل او لږ ښي او په څلورم او پنځم او شپږم اووم پورې داسې په کلاس کې چې نو هغه یا په سکول کې په 1 او 2 نمبر هم راځي او بیا د دغې نه وروسته که چېرته دی مدرسې ته لاړ شي نو موږ اکثر بیا ورته وایو لکه د خدای بنده دا خو ستا دومره قابل زوی نو تا مدرسې ته ولېږلو تا دې څه وکړه خدای بنده مونږ خو ته به دې ډاکټر جوړ کړې انجینیر به دې جوړ کړې پایلټ به دې جوړ کړې نو دې ته مدرسې ته ولېږلو پخوانه دغه خبرې دغه رواج دی نو د هغوی مې چې ته خو ډېر زیات ځکه نو هغه صالح علیه السلام ډېر زیات هوښیار ولو نو ته خو زمونږ کې مرجون ستانه خو زمونږ ډېره لویه چې دی نو هغه تمه وه نو ویې ته اوس مونږ ته هم چې نو هغه دا خبرې کوي اتنهانه ان نعبد ما یعبد آباؤنا
ته موږ د هغې کارونه هغې خبرو نه منع کوې چې د کوم نه به زمونږ پلار نیکه چې دی نو هغه به عبادت کولو واننا لفی شک مما تدعون الیه مریب نو موږ چې نو هغه په شک یو د هغه څه نه چې کومې طرف ته ته موږ رابلې د هغه څه نه چې د کومې طرف ته موږ رابلې مریم ډېر په شک یو ته دا ټول خدایان پرېږدئ او د یو خدای چې دی نو هغه ومنئ دا څنګه کېږي مونږ خو په دومره خدایانو باندې چې نو هغه ونه کړله په هغې کې بیا زموږ نه پاتې کېږي نو چې دا ټول خدایان پاتې شي او یو خدای یې کوي نو دا به څنګه کېږي دا خبره زموږ په عقل کې زموږ په فهم کې چې نو هغه نه راځي مونږ په دې چې نو دې خبرې ډېر زیات پریشانه کړو په شک کې چې نو هغې اچولیو قال نو صالح علیه السلام ورته ووی یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة زما قومه تاسو چې نو هغه وګورئ د پیغمبر چې نو هغه د څومره د محبت نه ډک الفاظ دي چې ورته نه چې زه خدای وچرته نو داسې نه وي په هر ځل چې نو هغې خپل ځان طرف ته نسبت کړي زما قومه داسې مه کوئ لکه مونږ چا د نصیحت یا نو هغه ډېر زموږ محبوبي زموږ نږدې نو مونږ ورته نو هغه په مختلف الفاظو سره چې نو هغه ورته کوم یا ورته ای زما حبیبه یا ورته وایي چې نو هغه ای زما د سترګو توره یا ورته وایي ای زما بچیه داسې د محبت الفاظ نو پیغمبر د محبت الفاظ اسلام ای زما قومه ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی نو تاسو مال خبر راکئ کچرته زه د خپل رب د طرف نه چې نو هغه په هدایت باندې یم دلیل واضح دلیل باندې یم وآتانی منه رحمه او الله د طرف نه ماته چې نو هغه نبوت راکړی شوی فمن ینصرنی من الله ان عصیته او ستاسو د خبرې مطابقو زه اوس دا ټول هر څه چې نو هغه پرېږدم الیاذ بالله پیغمبر چرته هم داسې نه کولو خو چې دوی پوه شي په دې خبره د دوی په ذهنونو کې دا خبره چې نو هغې کېنوله نو زه اوس داسې وکړم چې دا ټول هر څه دغه خبرې دا زه پرېږدم او د دې خبرو د پرېښودو نه وروستو د الله زه نافرماني وکړم د الله د دې احساناتو باوجودو نو آیا څوک شته چې بیا ما د الله رب العزت چې نو هغه د ګرفت نه بچ کړي څوک شته چې بیا د الله په مچنو هغه په مقابله کې زما مدد وکړي فما تزيدونني غیر تقصیر نو تاسو مال نه سوا کوئ سوا چې نو هغه د نقصان نه تاسو دا کم خبر کم کار چې نو هغه کوي دا سوا د نقصان نه چې نو هغه ماته بل شي چې نو هغه نه راکړي نو زه خو چرته هم داسې نشم کولی چې ستاسو د وجې نه ستاسو چې نو هغه د خبرې د وجې نه یا ستاسو د چاهت د وجې نه زه د الله نافرماني وکړم الله دې دغه نصیحت مونږ ته نصیب کړي نن وګورئ مونږ همیشه د پاره د بل چا د پاره چې نو هغه خپل ځان د الله په ګرفت کې راولو نن مونږ چې نو هغه ډېر ګناهونه چې نو هغه مونږ د بل کسانو د نورو خلکو د خوشحالولو دپاره کوو لکه مثال په طور کې نن اکثریتو په 100 کې 99% ودونه چې نو هغه خلاف شرع کېږي او په هغې کې د الله او د الله د رسول صریح حکم چې نو هغه ماتېږي زه به دې زما دوست دی زه به دې زما د ترز ویری زه به دې زما د ماماز ویری زه به دې چې نو هغه زما خور ده زه به دې زما خورۍ دی زه به دې زما وراره دی اوس د دغې دپاره د هغوی په وجه زه الله چې نو نارضه کوم غم کې دغه دی ښادۍ کې دغه دی پالټۍ کې دغه دی په رسم رواج کې دغه دی په قام قبیله کې دغه کارونه دی او د دغه نه علاوه پیغمبري تعلیم خدا دی که داسې وشي چې د مخلوق په اتباع کې د مخلوق په خوشحالولو کې د الله پاک چې نو هغه نافرماني وشي د دې نه ګورې بل لوی نقصان چې نو هغه نشته الله دې موږ ته عقل سلیم چې نو هغه نصیب کړي وإلى ثمود او موږ لېږلو ثمود قوم ثمود ته اخاهم رور د دوی صالح علیه السلام نو دی نسبي رور نو علاقی روري ولو قال یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله عبادت وکړئ د الله ما لکم نشته تاسو د پاره من اله څوک معبود غیره سوا د هغه نه هو انشأکم هغه پیدا کړی تاسو من الارض د ځمکې نه واستعمرکم فیها او بباد کړی تاسو په دې کې فاستغفروه نو پس بخنه وغواړئ د هغه نه ثم توبوا الیه بیا رجوع کوئ یعنې توبه باندې قائم اوسېږئ یا رجوع کوئ هغه ته ان ربي بېشکه زما رب قریب نږدې دی مجیب او قبلونکی دی
قالو تی اویل یا صالح اے صالح علیہ السلام قد کنت بشکت وی فینا پا منکی مرجوون چین امید لرن کے انستان زمونگ تموا قبل حازا دین اڑان دی اتنها نا آیت مونگ وسمنکی ان نعبد دا چی مونگ عبادت کڑو ما دا اغس یعبدو چی عبادت بے کولو آباؤنا پلاران نک زمونگا و اننا بیشک مونگ لفی شکن پشکیو مما لآغسن تدعون الیہ مریب کوم طرف تچی تو مونگ بلی پلوی شکی قالن اوی صالح علیہ السلام یا قوم اے زما قوبا ارائیتم آیتا سو خبر رکی ماتا ان کنتو علا بینت کچریز یم پی واضح دلیل بانی من ربی دا اخپل رب دا طرفنا و آتانی منه رحمتا او آغرا کڑی مات دا اخپل طرفنا رحمت و نبوتو فمن ینصرنی من اللہ نسوک بزما مدد کڑی ما ببچ کی دا اللہ نا ان اصیتو کچرزو دا غنا فرمانی اکڑم فما تزیدوننی نپستاسو نسوا کوئی مال را غیر تخسیر سوا دا نقصان نا